راسه زه اجان در ښکاره کوم، مشران در ښکاره کوم، په ژره در ښکاره کوم، په سپینه ژره در ښکاره کوم، ښه ښایسته کمرې لونګۍ یې تړلې دي. راسه کشني کشني بچان د بل چا د ځانه سره لګولي دي. 20,000 25,000 50,000 تنخوا ورکوي، بیا یې خپل موټر کړی د کروڑ والا دا چلوه. تا دې د الله هغه کلام ووایي چې الله پر محمد رسول الله را نازل کړی، دا تا د چی لپاره کوي؟ ما دا وصیت دی چې تاسو خپل کورو لره کم قاریان راځي، قاریان کم د ټیوشن استادان دا بند کړي. خدای دې ګرسه ستا په لور قرآن زده کوي. راسله ما پوښتنه وکړه، خدای دې ګرسه ستا لور ستا بچی داسې انپړه کې چې هلته کاغذان ټولې. عزت به دې بچای وي، عزت به دې بچای وي. علیه صلات وسلام له یو سړی راغی، پوښتنه یې ځینې وکړه، ول یا رسول الله ما ته داسې لاره راوښیه چې زه د رسوایي څخه بچاو شم. داسې لاره ما ته راوښیه چې زه د رسوایي څخه بچاو شم. د الله رسول ورته ویلې ول د بدکارۍ څخه ځان ګوره. بدکاري پېژنې؟ زه به هغه تورې نه وایم، سبب بچیانې په کور کې د زما بیان اوري، نو هغه تورې زه وایم نه. بدکاري د دې څخه ځان ګوره، الله به تا د رسوایي څخه بچاو. دا بدکاری دومره عامه سوې ده، دومره عامه سوې ده عزیزانو، په خدای قسم کې خلک ګناه بولله. زما او ستا په ښار کې ورسه دغه خلک دي، کمرې نیولې دي، مکانونه نیولې دي، کورونه نیولې دي، بس بیا دی راسي په میاشتو په هفته کې 2 شپې کوي، بیا بغیر د بدکارۍ نه شپه تېروي نه ورځ تېروي. دا زما او ستا په دا ښار کې در ښیمه، په خدای دې مې قسم وي، په خدای دې مې قسم وي چې ور دې ولمه داسې به در لاس ونسي چې دا سړی دی. ماښام دې څه کول، وړمه شپه دې څه کول، هغه بله شپه دې څه کول. زه به تاسو ته عجبه نولده وکړم. بده خبره ده، ډېره بده خبره ده. زما خبره چې هر سړی واوري ډېره بده خبره ده، خو صرف زه تا په دې خبره خبروم. ما لره یو ځوان راغی په دا اوس تېره هفته کې چې راغلی په ژره. ځوان ویلی ول مولوي صاحب ما خپله مور د یو چا سره په بدکاري لیدلې ده، زه څه چم وکړم؟ ما خپله مور ما ته لار راوښیه، لار. دا موبایل چې ما تا ته راکړی دی دا یې د دې دپاره نه دی راکړی. دا اوس صرف صوفیانو څو بې عزتي وسوه د دا موبایل په برکت، او زموږ د هغه زنانو چې هغو برقې کولې، زموږ د برقو د دې ژرې څو بې عزتي وسوه. په دا ښار کې ورسي دا لږ خشه چې سره دورې دورې د هغه په ټولو خبرو خبر دی. نن چې حاجي حج لره ځي، سعودي والا دا غټ دا ټچ موبایل چې کوم دی دا یې لازمي کړي، دا به لرې بیا راتلی چې د خیر نسه راتله. دا چې ما او تا ته کافران دونه خوارۍ کاږي، دا غرب په لمن کې په څوکه کې تنبه لګولې ده، دا یې د دې لګولې ده. ورسې زموږ ته سارا ولره ورسې وړه نسته، غوړې نسته، ډوډۍ نسته، اوبه نسته، بجلي نسته، ګیس نسته، نیټ سته، نیټورک سته. انجونې دې څه وایي، ښځې دې څه وایي، الکان دې څه وایي، بیا وایي وایي ما خپله مور پر بیا لارې ولیدله، لار راوښیه. مور وژلی سم په لا اله الا الله که در وخت خلاف درته وایم. ښه اوس څه چم کوئ؟ اوس یو سړی وایي زما لور د موبایل ورسره دی په کالج یونیورسټۍ کې، د بس مجبوري د موبایل ته ډېر ضرورت لري. دا موبایل چې کوم ضرورت ورته لري، بس بیا نو پوښتنه وکړه چې ضرورت یې در کومه ځای پوره سوی دی. الله رسول فرمایي عن قریب زما په امت کې بدکارۍ عامې سي. عن قریب زما په امت کې بدکارۍ عامې سي. د الله رسول فرمایي چې کله زما په امت کې بدکارۍ عامې سوې، د دې به قیدیان ډېر سي، قیدیان. او چې کله د لوط علیه السلام د قوم چمونه عام سو، د لوط علیه السلام د قوم خبرې به در معلومې چې دا عامې سوې، بیا الله زما د امت څخه لاس واخیستی. الله فرمایي چې په کومه شله کې هلاکېږي، په کومه وادي کې هلاکېږي، په کوم د غره په لمن کې هلاکېږي، هلاک سي، تی پوهېږي، کار نه پوهېږي. دا د الله رسول فرمایي چې بدکاري عامه سوه، قیدیان به ډېر سي. او چې کله د لوط علیه السلام د قوم خبرې عامې سوې، بیا به الله زما د امت لاس واخلي چې په کومه شله کې، په کومه وادي کې، په کوم کډي کې ولوېدو، هلاک سو، ورک سو، غرق سو، تباه سو. الله رسول فرمایي، الله فرمایي ما ته هېڅ باک نشته پر دې خبرو باندې. عن قریب به د الله رسول فرمایي، مدارج نبوه والا حدیثه نقل کړی دي
څه الکان به پر روډ ناست دي په دې الکانو کې به یو هلک زنانه تېرېږي زنانې لره به لاس وروړي بیا د بې ډېره معافي نو بیا به په دا ناستو الکانو کې یو ورته وایي ظالمه کم سې کم د دیواله په اخوا خو دې دا کار کړی تا دې څنګه کار وکړ تا دې چې وکړو هسې د خلکو پر مخ د الله رسول فرمایي دا کم سړی چې دا خبره ورته کوي چې ظالمه کم سې کم د دیواله په اخوا خو دا کار کړی وای دا په دغه زمانه کې زما د 50 صحابو مرتبه او درجه الله ورکوي زما هغه 50 صحابه چې زه لیدلی یم ایمان یې راباندې راوړی دی پر د هغه ایمان بېرته مړه سوي دی دومره لویه درجه به الله په دغه وخت کې و دغه سړي ته ورکړي چې دی ورته وایي ظالمه کم سې کم د دیواله په اخوا خو دا کار کړی امر بالمعروف دا معنا دعوت و تبلیغ والا دا معنا ده د الله رسول فرمایي راسه زه اجان در ښکاره کوم مشران در ښکاره کوم په ژره در ښکاره کوم په سپینه ژره در ښکاره کوم ښه ښایسته کمرې لونګۍ یې تړلې دي راسه کشني کشني بچان د بل چا د ځانه سره لګولي دي 100,000 25,000 50,000 تنخواه ورکوي بیا یې خپل موټر ورکړی د کروڑ والا دا چلوه تا دې د الله هغه کلام ووایي چې الله پر محمد رسول الله را نازل کړی دا تا د چی دپاره کوي څوک وایي دا غریب دی څوک وایي دا یتیم دی څوک وایي دا مظلوم دی څوک وایي یاره پلار یې بېروزګاره دی تو خدای ته ووایه د ده پر عزت دې نه دی د ده عزت دې نه دی نیلام کړی تو خدای د ده ویډیو دې نه دی جوړه کړې تو خدای دا ته چې د ځان سره یو ځای ګرځې دا په کم نیت کوې ظالمه الله ما به دوکه کې معاشره به دوکه کې علاقه به دوکه کې الله خو نسې دوکه کولی د الله رسول یو وفد راغی چرالی په وفد قیس چرالی په دې کې یو داسې کوچنی بچی و چې هغه ژره مره نه وراغلی عجبه خبره ده د الله رسول دغه بچی راواخیستې دا یې د ځانه سره شاته کښېنول د الله رسول دا بچی شاته کښېنول شاته کښېنول چې موږ دې نه وینو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک خطاباسي او څنګه خطاباسي پر څه شي خطاباسي الله چې تر ډبرو لاندې کړي یو زلزلې را باندې کوي قحطالۍ را باندې راولي دا سره بادونه را باندې راولي په جون جولای کې واورې وري دغه دوړې چې دوړېږي دا د دوړو د ګرځو د غبار بارانونه دا دغه وجه ده عزیزانو نورې وجه نسته د الله رسول فرمایي دا د لوط علیه السلام د قوم چم نه دی دا 3 رقمه دی یو په سترګو ورته کتل دی یو لاس ملاول دی یو هغه چل کول دی چې کم دی دا 3 خبرې صحیح سلو محمد رسول الله دا کوچنی بچی د ځان شاته کښېنوي دا وفد راغی څنګه جهان خطا ایستلی دی څنګه مې علاقه خطا ایستلی ده څنګه مې دین و اسلام خطا ایستلی دی په مسجد مې دوکه کوې په تبلیغ مې دوکه کوې په جهاد مې دوکه کوې په ملایي مې دوکه کوې په حج مې دوکه کوې او ستا مقصد نور دی دا کوچنی بچی دی دا یتیم دی دا بېوزله دی دا پلار یې بېروزګاره دی پلار یې مړ دی دا د یو کونډې بچی دی ښه د کونډې بچیان نور لږ ولو څنګه ته راولاړ شوې هغه دې کې پیدا کړئ چې ستا دپاره ستا د طبیعت ستا د مزاج مطابق دی تا څنګه د کروڑ روپۍ موټر وده ته په لاس ورکړی دی تا څنګه ښایسته آیفون وده ته وراخیستی دی تا څنګه د ځان دپاره 15 جوړې کوې 15 جوړې د دپاره وکړې خلک خطا باسي د بدکار زو د لواتت زو د بدکار زو جهان خطا باسي دا څونه بد حال دی د الله رسول فرمایي عن قریب زما پر امت دغه حال راسي عن قریب او عن قریب زه تا ته په دغه ښار کې درښایم په دغه ښار کې یوه نه دوې نه لس نه مردا خیال دی ډېر زورور اجون دی ډېر زورور اجون نه کوي ډېر زورور صوفي دی ډېر زورور پر شریعت برابر دی ډېر زورور د لوط علیه السلام د قوم پر لاره روان دی ډېر زورور روان دی اته ابو هريره ویله ولکه مې رښتیا خبرې شروع کې سر به د چپې خوا راکاټ دی کما وتی ته رښتیا خبرې شروع کړلې ته غوښه بې غیرت ته ملا مې خوښ دی شاید پستې پستې خبرې درته کوي دا ستا زړه تر خوشحاله کوي په لا اله الا الله که زړه در خوشحاله کوم خدای دې دی خفه که خدای دې دی پریشانه که چې کور ته ولاړ شي د هغه مخ پسې اټې کوم سي دا زما او ستا عزت ولې نه لامېږي زما د بچي او ستا د بچي څه فرق دی زما د بچي او د یتیم څه فرق دی زما د یتیم او د بل غریب د بچي څه فرق دی خامخا به زه په خپل بچي خوا بدوم دا نشي کېدلی دا د ایمان تقاضا نه ده دا د اسلام تقاضا نه ده دا د پښتونوالي تقاضا نه ده
د الله رسول توای هغه سرای یا رسول الله ما ته داسې لار راوښیه چې د رسوایی څخه بچاو سم د الله رسول فرمای بدکاری ځان ګوره د بدکاری څخه ځان ګوره اوس می خوښه خپل ده ما دا وصیت دی چې تاسو خپل کورو لره کم قاریان راځي قاریان کم د ټیوشن استادان دا بند کړي خدای دې ګرځ ستا په لور قرآن زده کوي را سلامه پوښتنه وکړه خدای دې ګرځ پر ستا لور ستا بچی داسې انپړه کې چې هلته کاغذان ټول عزت به دې بچاوي عزت به دې بچاوي ترالی کاري صاحب دې راوستلی ټیوشن ماسټر دې راوستلی ډېر ښه سړی دی ولګوه مخامخ کیمرې ورته ولګوه 24 घंटे ورته ګوري کې که یې نه پرېږدي که ماسټر دی که ملا دی که آغا دی که پیر دی هر سړی چې دی خبرې مبرې نه چلېږي دا وکئ که نه دا سلسله پرېږدي ګرځه دي خدای قرآن شریف زموږ ورنجونو ته نه وزده کړي الحمدلله قل ولا زده ده چې ما لمونځ پکې صحیح کېږي صحیح سلو دا خبرې په یاد لرئ